خیر او برکت دی. حضرت ابو هريره فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ګور قرآن ډېر لوی معجزه ده او ډېر لوی کلام دی. الله اکبر کبیره. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کلام د زور د ګوره دا قرآن زور د ګوره موږ د قرآن د زور نه ځان خبرونه د دې د طاقت نه ځان خبرونه والله بالله فتلا چې په کائناتو کې د قرآن د یو آیات چې څومره زور دی په کائناتو کې دومره زور نشته دی نور څه کې. ځکه چې الله په قرآن کې فرمایي که چېرې دا قرآن موږ په دې غرونو نازل کړی وی که نه نو دا به ریزه ریزه شوی و. دا غرونه نبي علیه الصلاۃ والسلام کې د څلوېښت یو نبي کې د څلوېښت پهلوانانو طاقت دي په یو نبي کې د څلوېښت پهلوانانو طاقت دي یو پیغمبر کې. او بیا په امام الانبیاء کې د 1,24,000 کم و پیش جات تمام پیغمبرانو ځان له طاقتونه الله په مدني جانان کې راجمع کړو. یاد وساتئ اوس د سليمان علیه السلام طاقت ته وګوره، د عیسی علیه السلام طاقت ته وګوره، د شیش علیه السلام طاقت ته وګوره، د آدم علیه السلام طاقت ته وګوره. په ډېر قدمو کې د هندوستان د ځمکې نه د عرفات میدان ته رسېدلی دی. د مدني جانان طاقت دا د سترګو برک کې د عرش معلا نه پورته ختلی دی. الله مقام ته رسېدلی دی عرش د سترګو برک کې. نو دومره طاقت وکړي خو چې د قرآن یو آیات پر نازلېدو په ژمي کې او په سخته یخنۍ کې به د امام الانبیاء په دې تندي مبارک او د دې په زلفو مبارکې کې به داسې خولې را روانې لکه چا باندې اوبه راولي په مدني جانان باندې چې یو آیات پر نازلېدو. یو آیات سره بیا زره فرشتې را نازلېدې چې یو آیات پر نازلېدو. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله به ټول ځمکه او اسمان ته حکم وکړو دا ځمکه او اسمان په ټول په ځای باندې ودرېده په استقبال د یو آیات کې به چې کوم په استقبال کې ودرېدل. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو آیات پر نازلېدو رب القدیر لم یزل با عرش معلا ته حکم کولو وی عرش معلا په ځای باندې وی داسې لکه هغه په اوخ وځېدلو دومره په بوج باندې به د هغې نه یو آیات چې کوم د نبي علیه الصلاۃ والسلام بارګاه عالیه ته راتللو. دا ډېر د طاقت والا او ډېر د قوت والا او ډېر غیرتي قرآن عظیم الشان دی. حضرت ابو هريره فرمایي د یو حدیث نوم ته پته لګي هغه فرمایي چې یو انسان داسې وي چې هغه قرآن عظیم الشان تر آخر زندګۍ پورې تلاوت نه کړي یا د قرآن زده کړې نه وي زده کړې یا قرآن ته دې نه ناست او دغه انسان بیا اراده وکړي او دې قصد وکړي او دې یقینا خپل زړه کې خپل ځان سره یو قصد وکړي چې د قرآن زده کومه په څه باندې په پوهولو باندې یو ناظره کول دي یو په ځان پوهول دي هغې ترجمه کول دي هغې باندې ځان پوهول دي. نو که دغه انسان چې کله کوم دغه فضیلت چې بیان دی دا د ترجمې بیان دی ځان پوهولو بیان دی. حضرت امام ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي او چې کله یو انسان قرآن په دې نیت راوالي او په دې اراده راوالي چې زه به د قرآن اوس تکومه زه به دې په ترجمه ویمه زه به د قرآن باندې ځان پوهومه چې دا قرآن څه لګیا دی قرآن کې الله څه حکم فرمایي لګیا دی او دې دا قرآن راوالي او دې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. ټول صفات سلو صفت الله لري چې رب العالمین پالون کې د مخلوقات لري او دغه وخت د سترګې پټ شولې او دې وفات شو او دې د دنیا نه رحلت فرمایله. لا قرآن ختم کړی نه دی لا په ترجمه ځان پوه کړی نه دی لا په تفسیر ځان پوه کړی نه دی لا احکامات نه خبر شوی نه دی لا قرآن ختم کړی نه دی لا قرآن اختتام ته رسولی نه دی. د یو آیات ویل سترګې یې پټ شولې او دې چې کوم نه وفات شو آقا علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قرآن دومره لوی معجزه ده دا دومره لوی کمالي قرآن دی دا دومره اثري قرآن دی دا دومره طاقتور قرآن دی. آقا مې فرمایي چې یو آیات اراده کړې وه چې قرآن به زده کړم یو آیات وی وفات شوه سترګې پټې شولې. آقا مې فرمایي چې دغه پټې سترګې چې د ده کلاویږي په ورځ د قیامت باندې نو دغه انسان به د قرآن په برکت د انبیو په صف کې ولاړي په ورځ د قیامت باندې د انبیو په صف کې به ولاړي. تاسو اراده وکړئ قصد وکړئ چې قرآن باندې ځان پوهې کوي قرآن ترجمه باندې قرآن په پوهولو